أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قلنا اهبطوا قلنا بیا موږ ته وی اهبطوا چې تاسو کوز شئ منها دالتنا جميعا ټول فإما يأتينكم چې کله یمو طرف نه تاسو ته دیر شي مني هدن هدایت فمن تبع هدايا به چې چا د مو هدایت اتباع وکړه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون به دې سړی مته نه د مته بنه خوف او نه بغام وي والذین کفروا هغه خلک چې کفر وکړل وکذبوا بیااتنا او د موږ آیتونه درویغ وګڼل اولئک اصحاب النار دا د جهنم ولا خلق دي د اور ولا خلق دي هم فيها خالدون او دای به همیشه په دغه جهنم کې وي بسم الله الرحمن الرحیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیسه لګیا وا او پرون موږ دا خبره کړې و چې الله رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته معافي وکړه ولې چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک باندې کړو چې دی بوټي طرف ته مایر سا ای طرف ته رولال بیا چې روایتو کړي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه چې کلا الله رب العزت جنت نه روبسات بیا دا ډیر پریشان و چسمونه خدا غلطی وشوله دا کمزوري وشوله او چې الله پاک به مو مفکی څرنګي نو الله پاک کلمات ته ورشل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمات یل الله پاک معاف کړ نو دا کلمات بری کې علما دلته دا خبره لیکلې دو چې دینه ایوا مسله د دې پته لاګي چې انسان نه چې کلا غلطی وشي گناه وشي به د توبه ایدی دی پرا داسې الله پاک یو شاعر استول دا چې کوم دی عزت الله سره د گناه دی واجب کم شو وي کوم ساک کوم دی احترام قدر منزلت هغه الله سره کم شو وي چې دا کله بیا توبه وبسي بس هغه عزت او احترام الله سره بیا برقرار شي او سره علما دا خبره کوي چې دینه دا پته لاګي چې کله یو انسان د دې نفسانی خواهشاتو دی واجی او د نفسانی خواهشاتو بنا منتی دینه وا ګناه وشي بیا دا توبه او استغفار وکي اوس بیا توبه او استغفار دا څرنګه وکي علماء لیکلي چې څرنګه دا توبه کوي کوم داسې الفاظ دي چې اغه نه دا پته لاګي چې به دا انسان چې دا په خپل ګناه منته دا ندامت او پریشان او پریشمانه ده نو بس چې څرنګه الفاظ وی بس بیا الله پاک دا معاف کی ها علما دا خبره کوي چې چونکه قران مجید کې د آدم علیه السلام د کمزورتیا او د لغزش نه بعد چې کومه د و یریدو کبه دا د و یو سړی نه ګناه خطو وشي دا د آدم علیه السلام ولا دغه الفاظ دورو کوي بیا غي کې الله پاک نه امید ډیر دا چې الله پاک و د دې توبه زرها قبول کړي او اسرای سره د دې توبه قبلون چې وي دا به یقین شي نور چې کوم عیسایونو دا عقیده جوړ کړي دو چې آدم علیه السلام نه چې کله لغزش وشوال کمزوري غلطي وشولا ګناه وشولا اوس څومره د آدم علیه السلام اولاد چې دا څومره چې دي بچي دي یعنی تر و سره چې څومره روان دي قیامت را سره روان دي دا هر انسان چې دا څه دا هغه د غلطي بودی سراوي هغه ګناه کې دا جرمدار ده او بیا د عیسایونو ایوا عقیده چې هغه دایي چې چونکه هر بچا چې دا هغه د مور خېټه نه چې کلرځي دنیا ته هغه ګننګور ده خو بیا الله رب العزت خپل زوا چې دا هغه قربان کړه نو هغه قربانای دی واجه هغه ګناه کفاره وشول خپل وینه مراد دی عیسی علیه السلام دی چې عیسی علیه السلام د الله رب العزت نعوذ بالله زوا ده او چې به عیسی علیه السلام الله پاک سلی هیر کړله حالانکه عیسی علیه السلام مسلمانانو عقیده ده چې هغه ژوند ده او حدیث نه ده چې قیامت نه بعد نږدې پیله بودا ارچی
ولیکن هغه عقیده دا چې بس هغه صلیب چې کوم شکل لا عیسی علیه السلام ته سلیمان ته وختل نو هغه قرباني چې کله الله زوی یې کړله اوس دا انسانون چې دا پاک شول کني اسه چې څومره بچی پیدا کېدل د کې به هغه د آدم علیه السلام ولا ګناه چې وا دا به موجود و خو لیکن دا خبره چې دا اسه فزول خبره دا اسه غلطه عقیده دو اول وجه دی چې الله رب العزت دلته کې د آدم علیه السلام بری کی وی چې فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم او کلمات توشل دوی توشل غای ویلا دویمه خبره دادو چې دا کله نشي کېدل چې یو جرم ابا کړوي او د اغي سزو چې دو اغا بچی ته ملاوي دا سکله نشي کېدل چې یو بابا چې دا هغه چې د بجلی کرنټ ته لو سیرړي او بجلی ابا نه ونسي څونسي هغه کرنټ چې کوم دی لو سیرړلې هغه پوزي کې زوا ونسي روي تري نو دا غلطه خبره دو او غلطه عقیده دو قران دې رد کې بیا الله رب العزت بیا وی چې کلنا اهبتوا منها جميعا موږ اتوي چې تاسو کوس شي بیا مفسرین یې چې دالته پوسا دغه ټکر وغلل بیا ټکر وغلل ډبل دا الله پاک وی چې تاسو کوس شي دا ویلې نو نیم علما دا یی چې پهلا الله حکم وکړل جنت نه اسمنو ته ورکوشول دویم ځلې چې د کوزیدنه حکم کړه دا هغه اسمنونو دنیا ته خو لیکن علما یی چې نه دا حکم دی تقید دی پرم او تفسیر محاسن القرآن غشوشتا خبرې لیکلې غي دا لیکلې دي چې پهلا ځالي چې آدم علیه السلام ام حوا علیه السلام الله پاک جنت نه روبسل او ته دا وي بیا هغه چې کله توبه غوښتله به د الله پاک نه بیا تمنا وکړه چې موږ لوټ شو بیا جنت ته خو الله ته چې نه وستو سمزکی ته کوشش ویلې چې موږ دا یلیو انی جاعل فی الارض خلیفہ چې موږ به په مزکی کې توسه خلیفہ جوړو نه بجړو اوس د مزکی کې وګرځي اوس بیا اغانا بعد به بیا توسه جنت ته ځي لکه یو سړی کې دی وی کېد کی وی بیا کا هغه غلا کې تیر کی خو بیا جیل نروزی سزا ختم شي ها کدا بیا جیل کې یا غزو کې ها نورا سرکشي کې نورا غنونه کې نورا مړی کې غزو کې نورا غنونه کې لګیاوي جیل نورا قیدیون وي یا نورا قیدیون مړی یا سپیون وي نو سرکشي کې بیا کله څوک جیل نه نروسی نو دا سي د انسان دنیا ته روغلا چې اوس د جنت نه خطر وته اصل زوی د جنت ته خوسته الله امتحان د پرمزکه کې تر وستای کته بیا سیخه ژوندۍ تیر کړه خپل چې کوم الله پاک سي یلی دغه مطابق لوړ خو بیا ته جنت ته ورسې که تو سیخه زندگی نکړه تیر او دې زندگی کې د سرکشي وکړه به تو زوی بیا چې دا غه جهنم دا ها دا خبره کول چې دا دنیا ته چې موږ غولیو دا د آدم علیه السلام سزا په تور کې غولیو دا غلطه خبره ده دا فزول خبره ده قرآن یو آیات تک سړا وکسي بیا غي کې خپل عقل لوړاو کی د پیله چې کوم آیات تاغه یي چې الله دا پیله نه تهیاوا چې انسان وځ خلیفہ جوړو بهرحال علماء یې چې دا دوبر ای بیتو منها جميعا طول کو شفا اما یاتینکم منی هدن فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بیا به ایموت الله وی چې بیا به ایموت طرف نه تست هدایت ترسي بس چې کوم سړی د مو هدایت را تبعداري وکړه په غي سړی منته نه خوف نه بغامي خوف او غم مطلب دا چې اي فيما يستقبلون من امر الاخره چې خوف په دان وی دیتا چې اخرت چې څومره معاملات روان دي هغه کې بده ته هیڅ خوف نوي چې کله دي د الله په هدایت او الله چې کوم ژوندۍ وړي هغه دي تیر کړي خوف مطلب دا علامات من امور الدنيا چې دنیا کې دینه څه شپته شوی کنه په دې بده ته هیڅ خوف نه چې را داسې نه نو دا مقصد دا ولا هم يحزنون او نه بده غمګین وي والذین کفروا وكذبوا اچا دا فایم یاتینکم من هدن فمن الله پاک طرف نه هدایت روغلال دی الله هدایت څه شدا دی الله هدایت دادا چې 1,24,000 کم او بیش انبیا الله رستولې دي هغه ته خپل تعلیمات لري دي او دا څومره 1,24,000 کم او بیش انبیا چې الله پاک رستولې دي د صرف یو مقصد و دا د انسان راهنمایي دی پر رستولې چې د انسان راهنمایي وشي چې انسان ته څه لارې پاته ولګي او غلط لارې پاته ولګي نو علما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری نبی دا اغا سلسله په غي من ختم شولا بیا دی غي علما ورسا شول علما به خلکو ته دا راهنمایي کی چې به دا صغه لیار دو دا غلطه لیار
دا خبره به دې کې نه وي چې وی دا داسې وي داسې وي. دا خو خلکو سوچ کم ده او د خلک په غفلت کې دي، لا علمي کې دي، پاته نشته تا وی چې مولوي صاحب نن داسې وي، مولوي صاحب داسې وي، چې مولوي صاحب ښه تقریر وکړي یې چې مولوي صاحب ډېر ښې خبرې وکړي. اشد کافر مولا او ظالم تقریر وکړل، ش تقریر وکړل، مولا ها کافر کی تقریر ها ظالم کی. کوملی صاحب سخت خبره وکړلې به چې دا مولوی صاحب ډیر سخت ده، کوملی صاحب نرم خبره وکړي به دغه خلک چې مولوی صاحب ډیر دی اسونه کړه. نو مولا غریب په وی کې خیر نشته. خو بهر هر علما او مولا چار دادو چې به د خلکو راهنمایي کوي، د معاشري چې څومره غلطه خبرې وي هغه به نه چې دا غلطه ده دا صحیح ده، دا نه کمای ولا دا کمیابی ولا دا صحیح ده دا غلطه ده، دې کې د کمیابی دو او دې کې د رسوایی دو، دې کې تو ته شکست، دې کې تو ته فتح دو. نو دا د علما ذمہ داری دو، دا ټول الله پاک هدایت دغه ده. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او بل هغه خلق چې هغه کافرون دي، کافر وبري کې خو حکم ګوره مسلمان دا کنه کریمه ویلا دي ډېر ګناونه وکړل خو په خپل کلمې منته دا قائم دا داسې څه عمل نه دي کړی چې دا کفر ته په وشتا یا مرتد شو نه دا نور نه هیڅ شای نه کړه، هزارها ګناه دي کړی. توبه الله پاک دې ته رستولې دو چې انسان به ګناه کوي، دا څوک نشي اله چې انسان دا یا مولوی صاحب دا یا غدا دا معصوم دا ګناه دغه واجب دو چې انسان ته نه به ګناه کیږي، بار بار به کیږي، بارها به کیږي، تو سے دشمن دا خو ته بارها څه شکایت توبه کوي. نو هغه سړی که مړ شي او په ایمان منته مړ وي سزا به خپله کاټ کي، خو همیشه به دا جهنم کې نه مسلمان سړی سزا به کټ کوي، بیا به اخري کې جنت ته ځي. ها خو چې هغه خلک چې کفر وکړل وکذبوا بآیاتنا او د موږ آیتونه دروغ وګڼل اولئک اصحاب النار. الله رب العزت به د کفرونو بری کې دا فرمایي چې چا ایمان نه دروړه چې دا خلک چې دي دا به د اور ولا ملګری د جهنم ولا وي هم فیها خالدون او په دغه جهنم کې به همیشه. ګوره کافر دی پر قانون دنیا جوړه دو، دنیا کې دا هر څه کوي، خو لیکن دې ته هیڅ پاته نشته دا چې الله ز څه شي ته رستولای او نه طرف ته درومي دغه طرف ته. خو لیکن دنیا کې خو به دا مزیو کې، خو آخرت زندگی چې دا غابي دي نه کامي. دا غرنګ یو مسلمان دی پر به دا ګرونه وی چې دا 15 وخت جامع المنزت رجا حج عمره زکات خپل مال وګټي او بیا الله هیر کې خود مهنت خودي کړي، بیا غي کې زکات ادا کوي، هر څه کوي. نو د ټوله خبرې به سختي وي، خو هغه دنیا چې دو الله پاک د دې پر به راحت او آرام ول جوړ کړي دو، او دا دنیا چې دو د مسلمان سړي دی پر ازمایش تا. ها کافر دی پر چې دا بیا هغه ځکه ناکامي دو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.